تیره شپه د نامعلومه وسلوالو لخوا د شب قدر تحصیل یو ځایي خبریال ابتیار احمد په ډزو وژل شوی دی. د خبریال په وجنه صحافیانو سخت رد عمل ښودلی دی او ویلي چې د خبریالانو په وجنه کې ککړوتانانو ته سزا نه ورکول کېږي، نو ځکه مخالفین په خلاص مټ صحافیان وژني او زوروي. د وژل شوي خبریال په اړه د 400 پولیس وایي چې د اتوار په شپه خوشانه بجې نامعلومه تنانو خبریال ابتیار احمد د یو مارکیټ په تاهانه کې وژلی دی، خو پولیس دعوه لري چې دوی په دغه پیښه کې 3 تنان نیولي دي او پلټنې ترې شروع دي. د وژل شوي خبریال په کورنۍ کې 2 کونډې او 8 بچي پاتې شوي دي. د 400 خبریالانو د خبریال د وژنې سخت غندنه کړې ده او پولیس یې د خبریالانو په تحفظ کې ناکامه بللي دي. وتلي خبریال رفاقت الله رضوان وایي چې په 400 کې وار د مړي خبریالان وژل کېږي او زورول کېږي، خو تر اوس وخت پورې نو خبریالان ته تحفظ ورکړی شو او نه په جرم کې ککړو تنانو ته سزاګانې ورکړې شوې. دی وایي چې همدغه وجه ده چې وسلوال د دوی په ضد کاروایانې کوي. دا یو واقعیا نه ده. د دې نه مخکې په 2012 کې د شب قدر چې کوم مکرم خان عاطف هغه وژل شو، دغه شان ورپسې بیا په 2013 کې احسان شرپو چې کوم دی هغه وژل شو او ورسره بیا دغه نه علاوه ډېر صحافیان او تختولی شو. په صحافیانو باندې مقدمې درج کیږي او دا سرکاري اهلکار چې کوم دی یا د سرکاري ادارو افسران چې دی هغه دی په ضد باندې کاروایانو کړل دي. دغه رنګ کتیر روز موږ وګورو نو زمونږ کوم سینیئر صحافي چې د شهرزاد شاه دغه په ضد باندې یو مقدمه په دی وجه درج شو و د پولیسو لخوا دی موږ پسې خبرونه چلیږي. صحافیانو همیشه د پاره چې کوم د عام ولس ترجمانی کوي په یو قتل کې ککړ د مجرمانو خلاف سزاګانې نه دی یقیني کړی شوی. هغه نه بیا نور خلک فائدو شتي او هغه ته ګوري او بیا صحافیانو په ضد باندې کاروایانې کوي. د وخت کې 400 په خصوصي تور د خیبر پختونخوا چې کوم ضلع ده په دې کې صحافیان ډېر په اسانه باندې هدف کیږي. زه د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا د شند آی جی نه غوښتنه کوم چې کوم ژوندۍ صحافیان دي ته تحفظ ورکړي او کوم چې وژل شوی صحافي دی افتخار احمد دغه د شهید پیکیج ورکړي شي، ورسره کوم ملزمان په دې پیښه ککړ دي چې د اغي باقاعده اغي ته سزاګان ورکړي شي. د وژل شوی خبریال جنازه نن په شب قدر کې ادا کړې شو. د سروستو چې خبریالانو د ملزمانو د نیولو غوښتنه وکړه. د یادونه چې په 2012 کې د شب قدر مکرم خان عاطف او په 2013 کې احسان شرپو هم وژل شوی وو. وزیر اعلی محمود خان پولیسو ته امر کړی دی چې په پیښه کې ککړ تنان دی ونیول شي او د قانون منګلو ته دی راوستي شي. پس چې آی جی د ډي پی او نه رپورټ غوښته دی او ویلي دی چې د خبریالانو تحفظ دی باور کړی شي. علب خان شرپو، دلبر نیوز، شب قدر.